محترم داس یو عمل درته هیمه چې تاسو سل پیری د ورځې دا وایه نو که ستاسو ګناهونه د سمندر د زګ برابر ولینې الله جل شانه بیا ختموي. محترم موږ او تاسو دنیا ته راغلي او د دنیا کې زمونږ او ستاسو دا څومره وخت تېرېږي، که شپه ده که ورځ ده که یو سیکنډ دی منټ دی ګنټه ده هفته ده میاشت ده کال دی، نو دې کې به الله جل شانه ما او تاسو سره حساب کتاب کوي. خو چې اوس فرض کا یو سړي نیک اعمال کړي دي، الله جل شانه ته ځان نږدې کړی دی، دا سړی کامیاب دی. یو سړی د هغه بد عمل کړي دي او د بد عملونه سیوا دي، نو دا سړی ناکام دی او الله جل شانه به د سره دغه وخت حساب کتاب کوي. محترم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مونږ او تاسو ته داسې واړه واړه اعمال ښودلي دي چې ثوابونه ډېر زیات دي او عملونه ډېر زیات کم دي. زما ستا په وخت هم کم لګي او بل دا چې زما ستا چې کم ثوابونه دي عملنامه په څه باندې ډکېږي، نو دغه چې کم دی نو ما ورته ډېره فایده راکوي. دنیا کې لیدلې کتلې خبره ده که سړی چاله یو 10,000 روپۍ ورکړي، 15,000 روپۍ ورکړي، 1,000-2,000 روپۍ ورکړي، هسې ورکړي، دا سړی ډېر زیات خوشحالي جامو کې نه ځي هلکه ما سره پلان کې ښه وکړه. خو د دین دا ښه داسې د محترمو چې د دین دی ښو کې بیا به زما ستا چې کومه خوشحالي ده د مرګ نه پس قبر به ښایستی، محشر میدان به ښایستی، آخرت به ښایستی. محترم راځو عمل طرف ته حدیث مبارک کې راغلی چې کم کس سبحان الله وبحمده سل پیرې ووایي، که د ده ګناهونه د سمندر د زګ برابر ولینې الله جل شانه به ورته مغفرت وکړي. دا کلمات داسې د محترمو نور فضیلتونه هم درته بیانومه که یو کور کې فرض که بې اتفاقي ده یا د رزق مسله ده، غریبي ده، محتاجي ده، او په کم کور کې دا سبحان الله وبحمده ډېر ډېر ویل کېږي. څوک دا سبحان الله وبحمده ډېر ډېر وایي د دغه کور نه به بې اتفاقي دا به ختمېږي، غریبي دا به ختمېږي، ځکه دا د فرشتو ذکر دی او د فرشتو ذکر داسې دی چې دې کې د الله جل شانه ډېر غټ حمد پروت دی. بخاري شریف کې چې کوم آخري حدیث دی نو هغې کې د دې کلماتو چې کوم دی نو فضیلت راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک موږ او تاسو ته بیان کړی چې داسې دوه کلمې چې هغه په ژبه باندې یعنې سپکې دي او په تله کې ډېرې درنې دي او الله ته ډېرې محبوبې دي، هغه کومې دي؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم. محترم موږ او تاسو له پکار دي چې سبحان الله وبحمده څومره ډېر وایو. کله چې زما ستا بیا آخري وخت راشي او کله د مرګ ټیم راشي که نه، نو د مرګ په آخري ورځ باندې به ته د عتیق الله په لقب سره یادېږي، یعنې د الله د عذاب نه دې کس ځان خلاص کړی وي. موږ او تاسو به ځان خلاص کړی چې څوک سبحان الله وبحمده ډېر وایي. نو خپلو زنانو ته ماشومان ته هم دا وښایي، په خپله باندې هم ډېر وایي، الله خوشحاله کړه او ثواب په نیت باندې الله کا او خلکو ته ورسوئ چې دا ثوابونه حاصل کړي او موږ او تاسو ته به ټول ثوابونه میلاویږي. الله خوشحاله کړه.